أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. سورة ابراهیم هغه شروع پاغه کې اولنی آیاتونه هغه تمهید چې هغه ترغیب و تبلیغ تا او بیا پاغه کې دعوه ذکر کې دا تذکیر بی ایام الله. پرونی سبق کې وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم چې په دې کې تاکید د دعوی تا زکا سورت کی دا خبر شی وا کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور چې دا خلق د تیارونه رڼا ته راوباسا او دا دی صورت حکمت هم و نو دلته وس د هغې دپاره تاکید دی چې نه دی لېږلي موږ هېڅ یو رسول مګر په ژبه د قوم د هغه کې د نبي علیه الصلاة والسلام رسالت هغه د هغه قبله او قرآن او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپله د هغه هر څه سو هغه لوی مرتبه والو او لوی شان والو قبله هم عظمت والو کتاب هم عظمت والو او پیغمبر په خپل هم لوی شان والو. او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي المبعوث الى الاسود والاحمر ز سپینو او سرو ته لیږلی شوی یعنی عرب او عجم دواړو ته لیږلی شوی یم. مسلم کې روایت راځي نبی علیہ السلام فرمایي زما د الله په ذات قسم وي چې د کم رب په قبضه کې زما سا دی چې زما دین او زما خبره ونه منله که هغه یهودي او که نصراني وي نو دا دواړو کې هر یوي او په ما ایمان را نه وړو نو دا سړی سره دا جهنمی دی. او نبی علیہ السلام فرمایلی چې زه به خپل عربي یم زما قرآن هغه په عربی کې دی او د جنت ژبه هغه سره هغه هم په عربی کې ده. او د آیت تفصیل پرون څه ذکر شوی الا بلسان قومه لیبین لهم د پاره دی چې بیان کړو دوی ته هغه احکام د الله تعالی یعنی په دې کې حکمت سره چې د الله احکام بیان شي د الله د احکام وضاحت وشي او هغه وپېژندلی شي. فیضل الله من یشاء نو بلارې کوي الله تعالی هغه څوک چې وغواړي ویهدي من یشاء په سمه لار بوځي هغه څوک چې وغواړي وهو العزیز الحکیم او هغه الله تعالی زورور دی الحکیم او حکمتونو والا دی. فیضل الله نو بلارې کوي الله تعالی هغه څوک چې وغواړي نو دا راوړه د ولګو د عزیز سره یعنی هغه رب زورور دی که څوک په سیده لار بوځي او که څوک ګمراه کوي نو څوک د پوس والا ترې نشته. الحکیم ولګو د هدایت سره د حکمتونو والا ذات دی چې څوک وغواړي نو هغه په سمه لار باندې روانوي نو ځکه عزیز او حکیم دی. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان نخرج قومك من الظلمات الى النور یقینا موږ لېږلی موسی علیه الصلاة والسلام په آیاتونو خپلو سره اخرج قومک من الظلمات الى النور چې وباسي قوم خپل لره د تیارونه رڼا ته. نو مخکې دلته موسی علیه السلام واقعه راوړه تاکید د دعوې دپاره الله ځکه
چې قرآن کریم کې د موسی علیه السلام واقعه څو ځای راغلي ده او هغه څومره ذکر شوي ده. دلته چې ذکر شوي ده نو په هغې کې چې څنګه موسی علیه السلام خپل قوم ته چې کم تیر شوي د هغو واقعات بیان کړي او د هغو چې په هغو کم انعامات شوي هغې ورته بیان کړي. که تاسو د الله د نعمتونو شکر وکړو نو الله تعالی بدله زیات کړي او که ناشکري وکړو نو عذاب به درکړي. نو دغه شانتې هم خپل قوم په واقعاتو او په انعاماتو بیانولو سره د هغه تیارونه څخه هدایت او رڼا ته هغه راوباسه. هدایت چې دی هغه د چا په لاس کې دی؟ هغه د الله په لاس کې دی. ځکه چې بلال رضی الله تعالی عنه مبارک علما ذکر کوي وی هغه وی چې دا هدایت د الله په لاس کې دی. کنه یو طرف ته پیغمبر تر او بل طرف ته زړه هغه زین راتلل او زما ایمان راوړل خو الله زما په ایمان لیکل او بس الله ما ته ایمان نصیب کو او د پیغمبر طریقې راته نصیب کړه، د پیغمبر صحبت راته نصیب کو. بل طرف د پیغمبر ترو داغه خپل رشتہ دار خو الله داغه په ایمان نو لیکره نو الله جل شانه ورته ایمان نصیب نکو. موسی علیہ السلام بارک راضی الله جل شانه فرمایل اے موسی ته د خلکو زما سره محبت پیدا کا. موسی علیہ السلام فرمایل اے الله رسول اے الله ته خو په هر څه باندې قادر هر څه ستا په قبضه او قدرت کې. نبی علیہ السلام الله ورته وی دی خلکو د زما رحمت وخایا. نو په رحمت باندې بیا تذکره کوم مخې ته په دې آیات کې. نو موسی علیه السلام الله جل شانه ولیږو. نو د تیارونه د راوتلو دپاره دوه خبرې، یو آیاتونه او دویم تذکیر. یا علما ذکر کوي چې د دې آیات نه مراد هغه 9 معجزې د موسی علیه السلام دي او یا تی مراد آیاتونه د هغه کتاب دي او په دې کې تسلی او موسی علیه السلام ته. نو دوه څیزونه د تیارونه وښکل کوي، یو څه آیاتونه او دویم هغه تذکیر. وذکرهم بایام الله او یاد کړه د دوی د هغه عبرتناک واقعات. علما ذکر کوي وذکرهم بایام الله، ایام جمع راوړو دا د جمع د یو په عربی او محاوره کې په دې سره تعبیر کېږي د لوی تاریخي واقعات لکه هلاکت د قوم د نوح علیه السلام او د عادیانو او سمودیانو، یا لکه مثلا منګو وایو د بدر واقعه، د احد واقعه، د غزوه خندق واقعه. دلته نه مراد هغه واقعات اراده کېدی چې مخکې قومونو باندې د الله د طرف نه یا عذابونه راغلیو یا د الله د طرف نه په هغوی باندې د نعمتونو اراده شوي او په هغوی باندې د الله د طرف نه لوی لوی نعمتونه راغلیو او هغه به بعضې تاریخو واقعات دا راغستې دي. نو دلته چې دا اضافت الله ته شی دی وذکرهم بایام الله، دا د اهتمام شان دپاره، یعنی مهتم بشان واقعات او مصائب او نعمتونه. وذکرهم بایام الله نو بیان القرآن کې مولانا اشرف علي تانوی رحمه الله ذکر کړي دي. یا د دې ایام نه مراد سره هغه نعمتونه د الله، یا دویم مراد سره چې عذابونه د الله. ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیات دلائل دي لکل صبار د هر ډیر صبرناک او شکورن دا ډیر شکر گزار. ایام نه بعض خلکو دلیل ونیو چې د دې نه مراد ورځې دي چې یا 11 ده او یا جمعه ده او دا ده بس په دې کې به دا کوم یا ودا کو نه. د دې ایامو نه مراد دغه نشي، دا هیڅ یو تفسیر دا خبره نه ذکر کړي چې د دې نه بس دا شپې مراد چې پلان کې شپه به دا خیرات دي او پلان کې شپه به دا خیرات دي. هیڅ یو شپه د دې تخصیص نشته په دین کې چې موږ د ځان د جمعې شپه خاص کړي په دې کې ثواب دی او په دې کې دا ټول شپې د الله دی. په دین کې خاصواله د یو عمل لپاره هغه نشته. او چې کوم د پیغمبر د طرف نه راغلی وس مثلا
لیلة الجایزه شوه د اختر شپه شوه پیغمبر د هغې ویل دي صحابه موږ ته را رسول دي موږ بالکل قایل دغه شانتې لیلة القدر شپه شوه څومره عظمت والا شپه شوه د رمضان شپې شوې نو دا څه وجې نه لنډ جواب مختصر دا پیغمبر ویلي دي ځکه یې موږ عظمت او شان منو تفسیر قرطبي والا ذکر کړي دي چې یو سړی هغه وعظ کوي خو د دې لپاره چې زړه نرم شي نو دا جایز دی خو وعظ به صحیح د رسم د بدعات د شرکیات د دین او پاکي چې خلک د الله دین ته صفا سوتره دین ته راوبلي دا نه چې شک او شبهاتو ته راوبلي یا په هغه په شک او شبهاتو کې واچوي نه بلکل د هر څه نه پاک هغه ته به بیان او وعظ کوي ان فی ذلک یقینا په دې کې دلایل دي لکل صبار د هر ډیر صبرناک او ډیر شکر گزار نو دلته دوه صيغې د مبالغې ذکر کوي دې ته اشاره ده چې لږ صبر یا لږ خبر راشي نو هغه کافر هم کوي بلکې اصل صبر ماده دا د مؤمن ده اصل شکر ماده به دا د مؤمن وي دی به چې کله د الله انعام راشي بس په هغې به شکر کوي او کله چې تکلیف راشي انسان د دوو حالتونو نه خالی کېږي کله به دی به خوشحالۍ حالت کې نو دی به څه کوي دی به شکر کوي او کله به دی د غم مصیبت پریشانو کې نو دی به څه کوي دی به صبر کوي شکر بیا تذکره به کوو انشاءالله تفصیلا وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم اوس دلته هغه نعمتونه د موسی علیه السلام ذکر کوي په قوم کله چې وی موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته اذکروا نعمت الله علیکم یاد کړئ احسان د الله چې په تاسو باندې اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب کله چې بچ کړئ تاسو د فرعونیانو نه چې رسول تاسو ته ناکار عذابونه ویذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم او حلالول زامن ستاسو او بې شرمه کولې بې حیا کولې بې حیایي ساتلې زنان ستاسو نو سوره بقره او سوره اعراف کې د دې تذکره شوي و د دې دوو خبرو هلته موږ د یو دریو تذکره کړې وه چې دا زامن دا یې ولې حلالول نو په دې کې یو خبره د ابراهیم علیه السلام د واقعې وه چې ابراهیم علیه السلام کله لاړ نو هلته بیبي ورسره وه ساره رضی الله تعالی عنها نو هغه بادشاه ظالمو چې کله به ښځه او خاوند روانو نو هغو سره به یې بدکاري کوله چې کله بادشاه ته ورسېد نو ابراهیم علیه السلام خپل بیبي ته وویل ته وایي دا زما خور دی ځکه دیني رور او خور دا کیدی شي صرف واقع ته اشاره کوو نور تفصیل نه کوم نو چې کله لاړ بادشاه درې پیرې اراده وکړه او بعض علما وایي چې ابراهیم علیه السلام ته الله دا منظر دي خو لکه شیشه چې لګېدلې او دی د هر څه نه چې کله ابراهیم علیه السلام و ارادې غواړي ابراهیم علیه السلام دعا وکړه وی الله دا د کوم خلکو له بادشاهت ورکړی او دعا یې وکړه چې الله د دوی د نسل نه دا بادشاهت ختم کړه او دویم دا چې کله فرعون خوب ولید چې د بیت المقدس نه یو اور را روان دی او چې په هغې کې دا بني اسرائیل بچ شوي دي او دا فرعونیان ټول غرق شوي دي نو حکم وکړو وی دا ښځې او دا ټول واړه چې کېږي دا قتلوئ وی چا ورته وویل چې ته به دا حکومت په چا کوې چې دا ټول خلک قتلوي ځئ دا ښځې پرېږدئ او دا سړي قتلوئ نو بیا یې حکم وکړو چې یو کال قتلوئ او یو کال پرېږدئ نو چې په کم کال یې پرېښودل نو هارون علیه السلام پیدا شو او چې په کم کال یې قتلول نو الله پاک فرعون په کور کې د موسی علیه السلام څه وکړل پرورش یې وکړو واقعه به انشاءالله چېرته مخکې د شلمه سپاره کې غالبا تفصیلا بیا هلته به ذکر کوم او دریم دا وایي چې دا ورته نجومیان ووي چې د ستورو او د دې په وجه یې معلومه کړه خو په دې باندې بیا تفسیرونه رد کوي چې دا خبره صحیح نه ده تفسیر کبیر والا دریم جلد 61 صفحه کې دا خبره ذکر کوي چې دا خبره صحیح نه ده مفتاح دارالسعاده 231 صفحه کې دا خبره ذکر کوي چې دا خبره صحیح نه ده تفسیر خازن دریم جلد 373 صفحه کې دا خبره ذکر کوي چې نجومیانو دا خبره سره دا غلطه ده صحیح نه ده د دې وجې نه او بل دا چې دوی به دا هلکان دا حلالول بعض علما وایي چې 90,000 ماشومان یې قتل کړي ول د دې وجې نه چې د دوی دا ماشومان او دای حلالول تفسیر مدارک او خازن ذکر کوي د بل لفظ چې
ويستحيون نساءکم وفي ذلکم ځکه مخکې دا بله واقع تفصیلا ذکر شوي وه چې دا ښځې به یې پرېښودي یا د حیا نه مراد دی یا د حیات نه چې ژوندی به یې پرېښودي دپاره د دې چې د هغوی به یې څه کوو په هغو باندې به یې خدمتونه کول یا به د دې لپاره پرېښودي چې هغه به یې بېحیا کولې وفي ذلکم په دې کې امتحان دی لوی یا نجات دی چې تاسو د فرعون نه بچ شوئ الله پاک په تاسو انعام وکړو یا وفي ذلکم په دې کې یو لوی څه دی امتحان دی من ربکم ستاسو د رب د طرف نه عظیم لوی چې ستاسو هغه بچي دی څه کړل دی حلالول د دې وجې نه الله واستاذن ربکم اوس دا یو عام قانون ذکر کوي د موسی علیه السلام واستاذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم او کله چې تاسو شکر وکړو لازیدنکم نو زیات به کم تاسو له نعمتونه او که تاسو ناشکري وکړه یقینا عذاب زما ډېر سخت دی شکر کول چې الله جل شانه یو انسان ته نعمت ورکي یعنی هر نعمت خرج کول او استعمالول د الله په اطاعت کې او د الله په مرضی کې دي ته ویل کېږي شکر الله تعالی جسم درکړی دی خو په دې جسم باندې دی د الله عبادت وکړو او د الله مرضي دې پې حاصله کړه چې کوم الله حکم کړی دا څه دا شکر دی اولاد یې دله درکو په هغې کې د څه دین ته وقف کړل په هغې باندې د دین حکم دې ورته کو یا الله اقتدار درکو په هغې باندې تا هغه قانون راوستو چې کوم قانون هغه الله ته محبوبو نو دا سره شکر دی یا تفسیر مدارک ذکر کوي چې د علماو یو مقوله ده چې دا شکر قید دی د هغه نعمت چې ستا سره موجود وي چې کله ته شکر وباسې دا نعمت نه دی دا به ستا سره موجود وي دا محفوظ وي د دې مثال داسې دی چې ته په یو اس باندې ناست او د هغې واګې ستا سره دی یو لارې ته ورسېدې د هغې ته غواړې چې زه په دې طرف لاړ شم بس د هغې واګې را کراس کړې هغه په دې طرف روانه شي په دې طرف روانه شي نو چې کله سړی انسان شکر کوي د دې شکر هغه اصل څیز سره چې دا به د دې انسان سره باقي وي او دریم چې کم نعمت ستا سره نشته د هغې دپاره ښکار کول جال د هغې دپاره غوړول چې دا نعمت څه شي هغه راشي او دریم عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ذکر کوي چې کله الله جل شانه انسان له توفیق ورکړي د شکر کول نو دله به د هغه زیاتي هم توفیق ورکوي داسې څوک نشته چې دنه هغه زیاتوالی څه کي هغه منع کړي او ختم کړي شکر څه ته ویلی کېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای امام احمد چې چا مخلوق شکر نه کو دی د الله شکر نشي ادا کولی چې انسان د مخلوق شکر نه ادا کو نو دی د الله شکر نشي ادا کولی او چې چا سره ښه وکړل د هغه ښه مه روه دې ته هم شکر وایي یو روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله یو سړی راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لی څه راوړه یو اوښې بچی ولاوړو چې کله هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیش شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغې په بدله کې دغه سړي د شپږ اوښې ورکړې چې کله سړی لږ لاړو راواپس راغی دا سوچ وکړو وی هلکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانه خفه شو که نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمیل نه زه ستا نه یم خفه خو بس ما تعالی هسې احسانا دا درکړل نو دې ته ویلی کېږي شکر لکه مثلا نن سبا زموږ هسې په دې روژه کې دا مسلمانان کوي خو په عام روزو نه کوي کور کې څه شی پوخ شي د بل کره ولیږي دا والی جواغول دغه طرف بل څه ورکي نو هغه یو کور ته ولیږي بل کور ته ولیږي جدلته هم د دوی کرم د هغو سالن راشي د هغو کرم د هغو سالن موجود شي دا یو احسانا د خپل ګاونډي سره ښه کول یو سړی په پلیټ کې سالن نه واخلي هغه ورکي دغه شانتي یو سړی د بل خوا لځي څه شی ویسي خو نن سبا زموږ رواج څه جوړ شی دی چې موږ د چاکر غم خادی لځو موږ دړی چینی واخلو نو بیا د هغو نه د دوو دړو تمه ساتو او په مرګ او بخادی کې لیشتونه راغستي چې پلانکې خو رانغی لږه پلانکې خو په غم کې رانغی دا شیزونه نو دا شدید اجازت نه ورکوي بلکې یو سړی دا سوچ هلکه زه پلانکې کر لاړم ما د خپل طرف نه دا یو څیز ویوړو ته د هغه نه دا تمه مه ساته چې دی به ما له دقه شی راوړي او په دقه مقدار به یې راوړي نو بیا ستا دا ورکړل دا خو په زول شول چې کله ستا دا نیت زه دا څیز وړم
د هغه نه تمه نه ساتم که هغه تا د هغې په بدله کې قیمتي څیز راوړو نو دا سنت عمل دی غوره خبره ده خو نه چې تا اوس نوې دړې چیني اخیستې او د هغه نه د 2 بوتلو د کارټونو سوچ کې چې هلکه زما به خاده کېږي او غم به کېږي دی بیا مال دا شی راوړي نه چې تا یو څیز ویوړو نو دا خپل سوچ دا که چې بس زه د نه سره تمه لالچ نه ساتم بیا به غم خادم اسانه شي سوچ فکر به مو آسان شي بیا به رواج هم برابر شي او چې موږ دا سوچ کوو چې هلکه ما خو دړۍ جیني وړله اوس په دې ماله یو نیمه دړۍ راوړي ما خو جوړه وړله خو د یو ماله بله جوړه راوړي نو بیا معامله خرابېږي نو سنت عمل دی ته یو سړي چاله څیز ویوړو د هغه نه تمه نه ساتي هغه د هغې په بدله کې غوره ورکو نو بس دا ډېره غوره خبره ده او شکر امام رازي رحمه الله چې کله خپل تفسیر کبیر لیکو د هغه سره دومره پیسې نه چې ځان له دا کتاب دغه کړی وی او بیا واقع ذکر کړی وی چې کله ما تفسیر ولیکو وی زما سره دومره پیسې راغلی وي چې کم وخت بادشاه هغه ارسلان بادشاه وی هغه زما قرضدار وګرځید دا په څه باندې چې هغه شکر کو په دغه څیز باندې د الله شکر ادا کو الله ورته د هغې نه سیوا ورکړل او د انسان سره 2 څیزونه یو صبر یو شکر دی کله تکلیف راځي صبر به کوي کله خوشحالي راځي شکر به کوي عیسی علیه السلام باره کې راځي الله جل شانو عیسی علیه السلام ته وفرمیل وستا نه وروسته به داسې یو امت راځي چې د هغه د زړه به یو تمنای چې کله هغه پوره شي هغه خوشحاله شي او چې کله یو تمنا د زړه وي هغه پوره نه شي بلکې دی به په دې باندې خفګان نه کوي او دی به د دغه څیز د ثواب خواهشمندي او بیا الله وفرمیل چې دې خلکو له ما د خپل علم نه علم ورکړی دی ځکه په دوی کې دا صفت موجود شوی دی او دا صفت پکې سره هغه راغلی دی نو د دې وجې نه شکر انسان دپاره دا لوی څیز دی نو الله فرمایي وإذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید ان شاء الله بس اقول قولي هذا استغفر الله قرآن دې په دغه شی وګورئ ابان دغه لګي ضروري وړه کنه